कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا प्रोग्رام بازی رانیو سره اعظم مظهر حسین ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. مینوالو زمونږ سره نن په پروګرام مشر میلمه کې زمونږ سره محمد زاده بټو صاحب چې په بټو باندې یادیږي د ډسټرکټ ملاکنډ صدر هم دی او د صوبایي اسمبلی امیدوار پاتې شوی دی. په دې سلسله کې به مونږ د دوی نه د سیاسي حوالې سره تپوسونه کوو. نو راځئ مونږ سره اوسئ، یعنې بازی رانیو سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب خجی دا راته ووایي بټو صاحب چې سیاست تم څنګه خیال راغی، سیاست ته څنګه راغلی؟ سیاست خو ته زه په داسې طریقه راغلی ما چې زه د بچپن نه د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق ساتوم او هغه په دې وجه تعلق ساتم چې زما والد صاحب چې کوم و د بخانه شوی د الله دې وبخي، هغه چې کوم هغه د پیپلز پارټۍ شید بټو یو سرګرم کارکونو او هغه به چې کم وخت کې دلته به کومې پروګرامونه کېدلې جرجر 88 نه واله او داسې مقصد دا هغې نه په دې خصونه الیکشن شوي دي او هغه به کوم پروګرامونه ته نو یو زوم او یو زما بل مشر ورور دی اوس بیمار هم دی، نو ما هغه به د پلار سره تلو د پیپلز پارټۍ جلسو له به مونږ تلو. په دې سلسله کې مونږ دې سره عادت شو بیا زمونږ والد صاحب چې کوم دی نو هغه او موږ په کور به جنډه ولاړ وو، خو دغه دار چې زموږ پلار به پارټي کوله چې بد دې جلسو مرسولو به نور به زیات دغه به پکې نه کوو، کار غرض مې پکې نه ساتو. د هغې نه بس وروسته مونږ هم په دې پیپلز پارټۍ کې بس اخته شو، یو ځای ته منډه او بل ځای ته منډه. په هغو ورځو کې چې کوم دی نو پیپلز پارټۍ لکه یو اتفاق هم ډېر ښه و، ښه پارټي وه، ښه روانه وه. نو په هغې وجه باندې مونږ په پیپلز پارټۍ کې چې کوم دی نو خپل کار کوو. بیا په 1994 کې چې کوم دی د پاکستان سابقه وزیر اعظم شهید ذوالفقار علي بټو پر زنده زوی شهید میر مرتضی بټو پاکستان ته راغی، نو بیا زه د هغه نه متاثره شوم. نو بیا پاکستان پیپلز پارټي شهید بټو هغه یو بنیاد ایښی و، نو هغه بیا زه هغو سره ما د پیپلز پارټۍ شهید بټو کې شمولیت وکړو. د هغې نه زه په پیپلز پارټۍ شهید بټو کې منډې تللی وم. محمد زاده بټو صاحب دا راته ووایي چې د پارټو په حوالې سره به تاسو زموږ د عوام د ولس ته څه پیغام ورکوئ؟ عوامو ته خو دا میسیج ورکوم چې عوام خو په خپل هر سړی په خپل دغه کې خو ډېر زیات هوښیار دی. هر سړی وایي چې زما پارټي ښه ده، هر سړی وایي چې بایي هر سړی د خپلې پارټۍ صفت کوي چې زما پارټي دا کارنامې کړي، دا کوي دا کوي که نه. پاکستان پیپلز پارټي شهید بټو چې کوم ده دا په ملک کې یو واحد پارټي ده او دې پارټۍ ته چې کوم دی چې څومره مخالفین دي هغو ته ډېر سپک نظر هم کوي. حالانکه زه ته په لنډه خبره کوم چې زما په ډسټرکټ ملکنډ کې بعضې داسې سیاستدان دي چې هغه ما ته سپک نظر کوي. دا ولې چې زه غریب یم؟ ټیک ته نو خدای پاک غریب پیدا کړی به، خو ما ته خو سپک نظر مه کوئ که نه، ستاسو سره په مساواتو برابر یم. دا عزت الله را کړی دی، که ستاسو په حساب وي نو زه به هېڅ هم نه وي. او باقي د پارټۍ په ډول سره خبره ده نو انشاءالله چې پاکستان پیپلز پارټي به په ټول ملک کې تنظیم سازي کوي، په صوبه خیبر پښتونخوا کې به تنظیم سازي کوي. زمونږ ټوله صوبایي کابینې هم موجود دي، د ضلعو کابینې هم موجود دي. موږ به خپل تنظیم سازي کوو خپله پارټي به، او باقي هر سړی او یوه پارټي هم غلط کار نه کوي. ټولې پارټۍ مقصد دا چې هر پارټۍ والا دا و چې زه یاره ښه کار وکړم، موږ دپاره خدمت وکړم، د دې قوم خدمت وکړم، د هسپتالونو مقصد دا عوامو خدمت وکړم. نو هر پارټۍ والا په خپل دغه کې په صحیح معنو کې لکه مقصد دا دی د هر پارټۍ چې څومره کوشش کوي خپل جدوجهد کوي د دې دپاره کې چې عوامو ته پیدا راوباسم. مننه جي. ښه بټو صاحب دا راته ووایه چې اوس خو تاسو ماشاءالله د دې لیډر یې د پیپلز شهید بټو د دې تاسو لیډر یې، تاسو جي د دې ملک لپاره او د دې عوامو لپاره څه سوچ په زړه کې ساتئ؟ زه چې کله ما د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو نه د سیاست آغاز شروع کو، نو زما خپل یو څو مقصدونه دي چې زه په حقیقي معنو کې د دې ملک
او د دې خپلې علاقې د ډسټرک ملکنډ د بټخیلې دا کم لیکن پوره ملکنډ کې چې څومره زمونږ عوام دي او هغه چې زه راکم مخې ته کومې مسلې وینم نو زما خپل خیال دا چې زه هغوی یو خدمت وکړم او په حقیقي معنو کې خدمت وکړم څه لالچ مې پکې نشته دی که لالچ مې پکې وي نو زه دون انتهایي غریب یم چې سیاست زما کار نه دی سیاست خو دا هغه چا کار دی چې له هغو سره غټ اجرې غټ ګاډي غټ هر څه کې حساب کتاب وي خو زما سره صرف یو رب العالمین باچا دی الله پاک چې هغه زما مدد کوي او زه په خپله د غریبانانو دا خواهش مې چې د غریبانانو خدمت وکړم او د عوامو چې کومې ذاتي حقیقي مسلې دي هغه حل کړم او انشاءالله چې داسې به کېږي هم چې زه ورکوټ یم او دې حد ته راورسم راوسېدم او د بټو خاندان سره مې پکې ناسته پاسته هم راله او بیا مې پکې د صوبایي اسمبلۍ ټکټ هم ما په دې غریبۍ کې ټکټ واخیستو ولې چې شهید میر مرتضی بټو په د لړکانه کې یو جلسه کړې وه په هغې کې ویلي مو چې مخکې داسې یو حساب و چې سرمایهدار او جاګیردار به لګېدل او غریبانان به استعمالوله او داسې اسمبلو ته به یې لېږله لکه استعمال به یې کړه او بیا به اسمبلو ته ولېږه او زمونږ په دغه کې چې کوم دی نو وډېره به لږي او غریبانان به اسمبلو ته لېږي نو په هغه لیول باندې ما ته پاکستان پیپلز پارټۍ موجوده چیرپرسن محترمه غنوا بوټو صاحبي ټکټ راکړی او په 2013 کې ما الیکشن لړاو کړی دا راته ووایم محمد زاده بټو صاحب چې د پیپل پارټۍ نه څنګه د دې نه مطمئن یې چې پیپل پارټي څنګه ده د پیپلز پارټي خو یو خو زموږ اصل پیپلز پارټي شهید بټو ده او یو پیپلز پارټي چې کوم ده نو هغه زرداري ده نو د پیپلز پارټي زرداري چې کوم ده مونږ خو د هغې سره لکه نه یو هغو سره زموږ سره تعلق نشته زموږ خپل یو پارټي ده په پاکستان کې واحد پارټي ده زه د هغو سره یم او پیپلز پارټي چې کومه ده د دې خدمت د هېچا نه پټ پناه نه د دې د باني شهید ذوالفقار علي بټو چې د ملک دپاره کوم خدمتونه کړي دي نو هغه د دې بار ملکونو ته هم ښکاره دي اندروني دي کم خلک چې دی کم لیډرشپ دی هغو ته هم کوي مخالفین هم د هغه لکه مقصد دا چې صفت کوي هغو ته پته مخالفینو ته چېرې پاکستان د واحد لیډر و چې شهید ذوالفقار علي بټو و چې هغه د ملک او د قوم تاسو ته ښکاره خبره ده چې نن ستا په ملک کې اټم بم جوړ دی شانختي کارت جوړ دی پاسپورټ جوړ دی سټیل مل جوړ شوی دی داسې مقصد دا دی 90,000 چې کوم قیدان چې د انډیا نه راته د هغه داسې د کشمیر مسله داسې ډېرې مسله د ملک او د قوم خیرخواتوب کارونه چې کوم هغه د شهید ذوالفقار علي بټو یو اهم کارنامې وې که چېرې موږ پاکستان کې اټم بم نه وي نن به په موږ باندې امریکا هم ډایرکټ راتللی انډیا به هم ډایرکټ راتللی او بل ملک به هم راتللی خو دا دې زه د عوامو ته دا اپیل کوم چې تاسو هر وخت شهید ذوالفقار علي بټو ته دعاګانې کوئ او هغه دپاره 2 رکعته نفلونه هم کوئ چې هغه موږ ته دا اټم بم د اټم بم او که اټم بم زموږ په پاکستان کې نه وي نو زموږ په ملک په هر سړی نن چلن راته خو شکر الحمدلله چې دا د شهید ذوالفقار علي بټو ډاکټر قدیر صاحب چې کوم دی نو یو کوششونه چې پاکستان ته اټم بم راوړل مننه جی تاسو ډېر مننه جی تاسو موږ په پروګرام کې وخت راکړو مهرباني تاسو هم زه شکریا ادا کوم چې تاسو هم رالی او تاسو موږ هم وخت راکړو او زه ستاسو شکریا ادا کوم انشاءالله تعالی چې تاسو د الله پاک د دې اجر ته کې تاسو دونه د غریب لیډرشپ خیال ساتئ مننه جی دا و زموږ سره محمد زاده بټو صاحب چې تاسو خبرې واورېدې یو ډېر قدردان یو ډېر ملنګ انسان و تاسو خبرې واورئ انشاءالله بیا به هم چې کوم دی پروګرام راغواړو د یو بل نوي پروګرام دپاره انشاءالله به بیا زیریږو خپل کوربه مظهر حسین له ورکړي اجازت په لوی الله سپارم